अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو زه یم اسد او تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل اسد ټي سکلز. نننۍ لیکچر چې زموږ کوم دی هغه زموږ ورډپیډ دی او په ورډپیډ کې موږ فایل مو کړی او هوم کې موږ کلیپ بورډ کړی او پورټ مو کړی او پیراګراف مو کړی په هغې کې موږ نن کوو انسرټ موږ سره څه دپاره استعمالیږي د انسرټ کار څه دی په هغې کې به زه اول دې ځای کې به زه څه لیکلي وکړم. په انسرټ کې موږ سره لومړنی دی پکچر دی پکې پین ډرایوینګ دی پکې ډیټ اینډ ټایم دی پکې انسرټ ابجیکټ دی په هغې کې موږ لومړنی کوو سټپ بای سټپ په زه لومړنی پکې موږ پکچر کوو. مثال په طور دې چې ما پکچر ولګو دې سره یو رایټینګ وکړو او پکچر ته لاړم په هغې کې ما سره صرف دا یو پکچر دی اته ما راواخیستو او هغه به زه دې ځای نه څه کړم لږ بیا زوم اوټ کړم لږ بیا وړوکی کړم. دا پکچر ما وړوکی شو. ته په خپل ډاکومنټ کې پکچر لګول غواړئ کوم چې تا سره په دې مای پی سي یا دیس پی سي یا په لیپټاپ کې چې کوم پکچر دی تا سره ته هغې نه یو پکچر لګول غواړئ نو موږ به په ورډپیډ کې رایټینګ به وکړو بیا به څه پکچر ته لاړه چې پکچر به ووایي نو هلته نه به چې کوم پکچر ستا په کار یې به ته یې راوالي. بیا پکې دی موږ سره پکې بیا بل دی پینټ اینډ ډرایوینګ دې ځای کې تاسو لیکل وکړو خو ته یو ډایګرام لګول غواړئ نو هغې دپاره موږ ځو پینټ اینډ ډرایوینګ ته. زه پینټ ته ډایرکټ دلته ما سره پینټ اوپن شو دا به زه دې ځای نه زوم کړم دا چې کوم زما سکرین دی به زه فول کړم فول زوم به یې کړم او زه به ته یو ډایګرام راوالم دې له به زه کلر به ورله هم ورکړم او ورله دا کلر ورکړو او اوس به زه دې سلیکشن لرم ما چې دې سلیکشن واخیسته نو زه به دا څه کړم کټ پې کړم دې ما سلیکشن واخیسته او اوس پې زه څه کړم کټ پې کړم کنټرول ایکس په ذریعه باندې یا دې ځای نه به یې کټ وکړو موږ سره به څه شي دا ډایګرام به دې ځای نه کټ شي. موږ دا ډایګرام کټ کړو او اوس یې زه دې ځای کې په ورډپیډ کې لګول غواړم نو کنټرول وي به ووهم ډایرکټ ما سره څه شي ډایګرام به دې ځای کې راشي. دا د موږ سره انسرټ دا موږ سره په انسرټ کې پکچر دی او دا موږ سره چې کوم موږ اوس کار وکړو دا موږ سره دی پینټ اینډ ډرایوینګ بل موږ سره دی ډیټ اینډ ټایم ته ټایم ورکړو ته سره ډیټ لګول غواړئ یا ټایم ورسره لګول غواړئ نو په هغې باندې چې موږ ورسول کړو ډایرکټ نو په هغې کې موږ سره مختلف دغه دي مختلف ټایپس دي پکې مختلف سټایل کې ډیټ اینډ ټایم یې راکړی. لومړني ییر دی پکې بیا دغه شان لومړني منث دي په څو کې لومړني ډیز دي بیا موږ سره په انګلیش کې راوسته دی ډیټ اینډ ټایم دا ټول موږ سره پکې ټایپس دي دې نه پکې موږ به ته یو به ته راوالو ډیټ اینډ ټایم نه چې کوم موږ ته کوم زموږ ته په کار وکړو زموږ خوښ شو موږ به ته یو راوالو او به ولګو. مثال په طور ما چې دا راواخېسته اوکې مې نو ما سره دې ځای کې رای وینسډے دسمبر 10 2025 بل موږ سره انسرټ ابجیکټ په انسرټ ابجیکټ کې موږ د ایکسل نه یا د ایکسس نه پاور پوینټ نه موږ څه د هغې هغه پیج دلته اوپن کوي شو د هغې ډاکومنټ دلته اوپن کوي شو. دا موږ د پاور پوینټ نه یو ډاکومنټ راواخېستو دا ما سره ډایرکټ څه شو پاور پوینټ کې دلته موږ ان کړو دا به څه کړم دا به زه واپس ختم کړم زه به لاړ شم ورډپیډ ته. ورډپیډ کې موږ سره انسرټ ابجیکټ نه دی فایند دی ریپلیس دی سلیکشن سلیکټ آل دی په دې کې موږ لومړنی کوو فایند د فایند شارټکټ دی کنټرول پلس ای په مثال په طور موږ څه لیکل وکړو موږ بله لیکل وکړو او د هغې دپاره موږ په دې باندې رولر ان کړو او چې رولر موږ ان کړو نو موږ څه وکړو موږ بله لیکل وکړو اسد مو لیکو سیډ مو لیکو ساده مو لیکو دا به موږ لیکو د دې دپاره چې موږ پاینټ کوو موږ معلومو نو موږ څه معلومو لکه اوس ما کمپیوټر مو لیکو کمپیوټ په زه ولیکم یا صرف کم په ولیکم د پاینټ موږ سټپ بای سټپ طریقه تاسو ته به اوس ښیو. کې زه هوم ته راغلم په هوم کې زه پاینټ وهم شارټکټ یې دی کنټرول یې پاینټ ډاټ وایي ته څه شي معلوموي دا ورته ما لږ کم معلوم کا دغه میچ هول وړون دی او میچ کیس دی پکې دا پې موږ اوس اپ دی دا به موږ نه کوو کم ما دې ورکړم او پاینټ ما معلوم کا دا موږ سیټ ته کوو چې تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي
دا مالا څه کوي دا مالا هغه معلومه یو ته ځي او چې زه میچ هول ورډ اونلی ومه نو څه کوي دا مالا دا مالا پکې دغه یو مې معلوم کړی دی بل پکې څه کوي نه معلوموي میچ هول ورډ اونلی مطلب دا دی کم نیم چې دی له مونږ ورکړی ایګزیکټ هغه شان به مونږ سره راځي بل دی مونږ سره میچ کیس څه ته وایي میچ کیس وایي دی ته کم چې مونږ دی له سپیلنګ نیم ورله ورکړی دی د هغې سپیلنګ چې څنګه وي هغه شان به راځي چې لکه میچ کیس پې بند دي نو بیا مونږ سره په ګریټر او په سمال لیټر ځي مونږ سره څه کوي دواړه به راځي خو که زه میچ کیس سند کوم نو بیا پاین کې چې کم ورکوم ما سمال لیټر لیکلي او زه په پاین کې سمال ورکوم نو ما سره به څه کوي ماله به بیا رالي خو که چېرې زه ما یو کې ما ګریټر ورکړي یعنې غټ الفابیټ مې ورکړي بل کې مې وړوکي ورکړي بیا ما سره څه کوي نه پاین کوي نه معلوموي دا ما سره څه میچ کیس دا وازه کلوز کوم بل موږ سره ریپلیس مطلب دی بدلول یو نوم بل سره بدلول نو دا کم ته دا وسه کوم لپټاپ سره بدل کوم او څه به هم په نیکسټ پروګرام دا وازه لګ را دی خو کوم چې واځي په سکرین مایتا ته په نظر باندې شو کیږي ما څه ریپلیس کوم مالې څه کو چې کمپیوټر او کم چې کوم ایماله څه کړو هغه یې مالا چینج کړه مالا لپټاپ ته واړول مالا یې څه کړه ریپلیس یې کړه دا همدغه طریقې د پاین چې میچ هول ور اونلی یا میچ کیس د دواړو موږ سره په دې طریقه باندې دی ریپلیس هم په دې طریقه دی بل موږ سره دی سلیکټ آلو د ټول سلیکشن اخیستلو دا شو موږ سره د ټول سلیکشن موږ واخیستو د هوم نه بعد موږ سره ویو دی ویو به موږ انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې تاسو ته په ډیټیل سره بیانوو بس نن لپاره زموږ دا کار کافي و خوشحاله اوسئ الله په امان